السلام علیکم. پښتونخوا رادیو کرم سره زه مدنان حیدر. الیکشن کمیشن هدایات او حکم په مطابق سبا په 8 فروری باندې ټول پاکستان کې انتخابات کیدونکي دي. هغه سره په کورم ضلع کې هم سبا په 8 فروری باندې درو حلقو کې د قومي اسمبلی حلقه یعنی 37 و صوبائی اسمبلی پی کې 95 او پی کې 96 باندې انتخاباتو کومه سلسله ده هغه سبا شروع کیږي. او د دې لپاره تقریبا 9 پورې کوم امیدواران دي هغوی خپل کاغذونه جمع کړي دي. تقریبا د ضلع چې کوم رجسټر ووټر تعداد دی هغه 4,15,000 حلقې رجسټر ووټر تعداد دی. هغه سره دا کوم حلقه دی دی په 289 کوم پولینګ سټیشن دی هغه باندې مشتمل کړي دی چې هغه کې پی کې 96 ته 145 او باقي چې کوم دي هغه پی کې 95 ته کړي دي. دین علاوه د انتظامیات حوالې سره که مو خبره وکړو ډیپټي کمشنر کورم جاید الله محسود په مطابق د الیکشن دپاره څوره انتظامات دي هغه مکمل شوي دي. او که سیکیورټي خبره مو وکړو نو هغه ډي پی او کورم محمد عمران په مطابق تقریبا 2600 کوم اهلکار دي هغه به په دې پولینګ سټیشنو باندې ډیوټي کوي. ترسیل کوم عمل دی هغه سبې نه شروع شوی دی تر اوسه پورې جاري دی. او کوم پولینګ سټیشن دی هغوی ته سامانونه رسیدلي دي. د دې وخت جی پی ایس فی چوک پولینګ سټیشن نمبر 117 کې موجود یم. راځئ دغه کوم پریزایډینګ افیسر دی هغه سره نور کوم سټاف دی هغه سره خبرې وکړو چې آیا د دوی کومه تیاریانې دي هغه کمپلیټ شوي دي که نه دي شي او سامان کوم ترسیل دی هغه شوی دی که نه دی شوی. راځئ چې هغوی سره خبرې وکړو. الرحمن الرحیم. زه مبشر حسین as a presiding officer GPGC Parachinar P Chowk 1. څنګه مرګرو تاسو ته پاته دی چې الیکشن بس نن الیکشن شپه دی سبا الیکشن ورځ دی که نه څومره تیاریانې دي هغه ټوله شوي دي ګراوند باندې ټول هر څه کور شوی دی که نه بس لږې څو مسلې شته دي چې هغه ټول نه غوټه مسله چې کومه دی که نه اکثر سکولونو کې لایټینګ سیسټم نشته دی هغه یې موډر ناقص دی او ټمپریچر -3 -4 کې دی دا ډېره مسله جوړوي. نور انشاءالله مو عوام ته دا اپیل دی د ښه مینې محبت سره ښه امن سره خپل د کوم یو جمهوري عمل دی دا سار ته ورسوئ. عدنان بھائی بالکل موته پرون هم کلونه وشول سبیا وشول پریزایډینګ افسرانو نه او نوره څوره املا دی چې هغه الیکشن سره ریلیټډ دی او مو لوړلو وختي یو ښه نظام و کراوډ و ګورنر هاوس کې خو بیا نظام یو چلو او ډېر ښه طریقې سره هلته موته کوم پریزایډینګ افسرانو ته هر سټیشن پر ښه ښکلي طریقې سره سمنونه تقسیم شول او هغه سمنونه بیا موږ ته سرکاري ګاډیا میلاو شو چې هغوی په ترو مو سره کومه آرمي وه او کومې مو سیول انتظامیه وه پولیس وو نو هغوی نګرانۍ کې مو ښه احسن طریقې سره هر سټیشن ته هر چا ورسولو او امید دی چې مو لګیا یو اوسه کوم پولینګ بوتس دي یا کومې تیارۍ دي یا کوم خلکو ته اویرنس دی یا کوم هغه ایډورټایزمنټ دی هغه نه مو لګیا یو نو تقریبا 70% مو خپلې تیارانې کمپلیټ کړي دي او موږ کوشش کوو چې عوام نه مو دا اپیل دی چې بالکل ډېر ښکلي طریقې سره تاسو ته به خپل کوډونه لیکلي شوي دي رومز به مینشن شوي وي چې هغو کوډو په مطابق تاسو خپل روم ته ودرېږئ خپل ووټونه کاست کوئ او دا ووټ هر چا حق دی جمهوري عمل دی بالکل تاسو هر چا ګراشئ خو کراو هغه جوړ نه کوئ بګدر جوړ نه کوئ چې ووټ د یو چېته وي ته بل طرف ته لاړ شئ هلته به تا ته هر څه لګېدلي وي ووټ چولې طریقه یا ته لګېدلي دی ډېر ښکلی نظام دی او خپل کومې دا هغه دي موږ ته چې کوم حکومت طرف نه موږ کوم فیسلیټیټ شي په کور دی موږ ایډورټایزمنټه ځای نه لګولي دي چې عوام په کور دی اوله هغه وکسي هغه په طریقې بیا روشي خپل ووټ کاسټینګ وکړي. د پولینګ څومره سامان و هغه موږ دلته راوړه د سټیشن ته لګیا یو سیټینګ دی کوو انشاءالله ماښام پورې د ټول سیټینګ مکمل شي نو الحمدلله اوسه پورې څه مسله پېښه نه ده چې د سامان حوالې سره او عوام ته موږ دا اپیل کوو سبا کومه الیکشن ورځ د 8 فروری د کوم جمهوري عمل دی دا تاسو ښې ښکلي طریقې سره د هغه عمل مکمل کوئ سر ته ورسوئ چې جنګ جګړه یې څوک یې هغه مه کوئ.